بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی او موجود یم د ودان پراپرټي مردان روډ 400 لخوا. کتونکو په کوم مین روډ چې زه موجود یم دا مین سړک دی او د مین سړک نه راستون شوی دی، یعنی مردان ته 400 نسته ته بیا موټروي چې کومه دا ګورې مخامخ خدا لږ زوم کې نو ګاډي تیریږي باقاعده دا ګورې دونه فاصله کې موټروي د تاسو ګاډي ویني دغه په کیمره کې دا تاسو د ګاډي ښکاري چې دا تیریږي موټروي دا او د سره سرویس روډ دی دا آباد کلی دی. نو دلته کې په دې آباد کلی کې د غریبانو لپاره یو ډیره بهتره موقع ده چې صرف 40,000 50,000 باندې مرله رخه په 50,000 باندې ودان پراپرټي. او بل دا ده چې دا روغه کالونی ده، دا چې کوم دی دا بلاک لګېدلی دی دې ته وګوره او د دې بلاکه پورې دا لار دی، په دې لار باندې ډایرکټ چې کوم دی هغه سر ته دا روغه کالوني ده، دلته به ګیټ ولګي. جومات چې کوم دی نو زه تاسو ته ښیم دومره ښکلي جومات دلته کې جوړ دی په دې کلي کې چې سنتخا ده، هر چا چې جوړ کړی خدای دې اجر ورکړي. خو دا مناره چې کومه ده ګورئ دا ښکاري دا یو کرنل صاحب جوړه کړې ده. او بل دا کلی ډېر پرامن کلی دی، ډېر خواږه خلک دي پکې، د امن نه ډک او تعلیم یافته خلک دي پکې، ایجوکیټډ خلک دي پکې. نو کتونکو دا تاسو ګورئ چې دا لار د خو زه هر ځای ته لاړ شم 15 مرلې 10 مرلې کنال او په 50,000 باندې مرله. دې باندې موږ مخکې ویډیو کړې وه، دې کې څه ځینې خرڅ شوي هم دي، خو اوس موږ بیا وی چې موږ یاد دخاني وکړو خلکو ته او خلکو ته وریاد کړو چې هغه ویې یاره ماله ښه شانتې په پوره من کلي کې ځای واخله او هغه ځای چې کوم دی چیرزا نومي. نو دا کورونه تاسو وینئ چې که نه ګورئ دې خوا هم کورونه اخوا ته هم کورونه او دې اړخ ته هم چې کوم دی نو تاسو کورونه وینئ. نو بالکل ودان پراپرټي به یاد ساتئ، په دې باندې چې کومې نمبرې دي په دې رابطو کې کتونکو نور هر انسان له سر سترګې الله پاک ورکړي دي. یو سړی چې ځای اخلي چاله پیسې ورکوي نو هغه جانچ پړتال کوي او ورته وایي انتقال شته چې وایي او انتقال لا پسې څونه وخت کې دونه ورځو کې ښه پیسې واله. زموږ مقصد او مرام دا دی چې موږ وایو چې یو سړي ته ارزان ځای میلو شي. نور دا کم کسان چې سره زه متعارف کوم دا روک خلک نه دي، دا د کلونو راسي دلته کې د پراپرټۍ کاروبار کوي او د دې ځای نامې ګرامې خلک دي. حاجي صاحب لږ راشه دې خوا ته. نو حاجي صاحب ودان پراپرټۍ د سوري لاندې دا څومره ځای دی او دې کې څو مرلې خرڅېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا دی 3 جربه او 15 مرلې او په دې کې سر ته دا 40 مرلې یو خرڅ دی او ورپسې چې کم دی نو دا 80 مرلې بل خرڅ دی او دا ورپسې چې کم دی نو 10 مرلې پلاټونه دي. 10 مرلې پلاټ په 15 لکه روپۍ باندې په 50,000 روپۍ مرله. او د کلي په منځ کې تاسو دا لکه تا خپله ورته ووایې که نه چې دا ګیر چاپېره کورونه د کورونو په منځ کې دا لارې موټروی ته دې خوا ته ټولې دارې ښه برابر دي نو ټول هر څه ورته توله دي. او انتقال خو بس په هغه ساعت دی پورې قبضه او پورې انتقال. پیسو کې څه لم لټوالی شته؟ پیسو کې دغه لم لټوالی چې له 10 ورځې پس لکه څه راکړې څه له 10 ورځې پس راکوي انتقال د ځان له درج کړي چې څونه زموږ نظر انتقال واړو نو موږ پرې خوشحاله یو. دومره پاکه ځمکه مو ریټ چې کوم دی د دې ریټ مناسبت سره به څه وایي؟ د دې ریټ مناسبت سره دا دی که نه چې دا ګیر چاپېره دې ځای کې دا څونه چې خرڅه شوې ده په 80,000 په 80,000 دې کلي کې تپوس کولی شي. نو وجه سره چې تاسو ارزان خرڅ بل لکه موږ دې باندې موږ هم په خپل ارزان اغشتی بس یو کرنل صاحب نه مغشتې ره او ښه مزېداره چې کوم دی نو موږ سره فورا موږ پسې انتقال هم کړی درسې راپسې کړي بس موږ هغه بې باکه کړی دی. صحیح. موږ چې اوس په چا ځای خرڅو هغه پسې فورا انتقال کوو لږه مزدوري کوو بس لږه مزدوري کوو. دا کتونکو ولې ارزانه خرڅې؟ ارزانه مې اخیستې ده، ډېره مزدوري پکې ولې نه کې لږه مزدوري کوم. نو راځئ تاسو دې کې ځای اخیستی شئ دا تاسو وینئ هغه سره پورې دا په یو ګیټ دننه او ښکلې 10 مرلې پلاټ دی پکې او په 15 لکه روپۍ باندې اخیستی شي. نو ډېر مزېدار ځای دی بالکل تاسو کتی شئ. دا ګوره غټه حجره ده او کلیواله حجره ده او د دې نه شاته چې کوم دی نو غټ جومات دی په دې کلي کې او جومات چې کوم دی دومره لرې نه دی دغه خوا په خوا چې کوم دی نو دا جومات دی او دا مین سړک دی. په دې سړک باندې خواته شینګلې چولې شوي دي او بل اړخ به چې کوم دی نو دا روغ سړک وي. دې کې بالکل چې کوم دی نو څه خبرې نشته دی. نو زیاتې خبرې به څه کوو کتونکو په چا قدغن نه دی
او نه په چا زور دی خو دغه دعا ده د خپل رب نه چې خدای دې هر سړی د خپل پلاټ د خپل کور مالک کی نو مونږه ډېر ورځو شوې مونږ د پراپرټۍ دغه کړې خو 2 لکه او 3 لکه او 2.5 لکه نو ارزان ځای چې کوم دی نو ما یې چې یاره د ودان پراپرټۍ والا سره مې رابطه وکړه نو هغې ویل چې مونږ سره ارزان ځای نشته او په ښه لوکیشن کې دي نو مونږ ویل راځه چې ځو نو هغه ستاسو دپاره دې ځای ته په دې سور تړق نور رالو او مونږ ویل چې دا ځای درته وښایو او بالکل دلته کې چې کوم دی نو ځان له ځای اخیستی شي ودان پراپرټي په مردان روډ ده په دې نمبرو باندې رابطه کولی شي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله